ایم اس هغه خلکو یې نور په ګوته نه پټېږي. یو داسې سړی پاتې شو دلته کې چې ډېر څه وکړل. ما د هاسپټل بهر په باره کې مې پته نشته، خو د ایمرجنسي کې چې کوم ایم اس به روزانه راتلو وایي سسټر څه وکړم، دا بیډ شیټ ټیک کړم، بیډونه ټیک کړم، پکې ټیک کړم، څه وکړم. ما به ګوټ په ګوټ باندې وګرځوم، وایي سر دا خراب دی، ستا خراب دی. ودین سیکنډ به یې ما ته هغه شیز پرووایډ کړو. نو ما خو دلته کې چې 2 کاله چې کوم تېر کړل، نو زه ترې ډېره زیات خوشحاله یم. ډېر ایماندار سړی و، ډېر ښه سړی و چې چېرته لاړ شي الله دې ولله ډېر عزت ورکړي، الله دې خوشحاله ساتي. او دا نوي مېسان چې راغلي الله تعالی دې دوی د دې په لاره بوځي چې د دوی په شانتي ایماندارتوب وکړي او دوی په شانتي ښه رول ادا کړي او ښه اکټیویټي وکړي. او دوی موږ ته نن یو نوټیفیکیشن راکړو چې تاسو به په خپل ټایم باندې ډیوټي کوئ. موږ دوی سره ایکسټرا ډیوټي کول هم غواړو چې دوی موږ سره ولاړ وي، موږ دوی سره ایکسټرا ډیوټي کول هم غواړو. موږ دې خبره نه رسېږو چې لا به وتښتو زر او لا به راشو لیټ. موږ راځو، موږ دونه په پنډونو پیسې لوم، د دې مریضانو خدمت کوو، د دوی به دغه باندې ګټو. او شعیب صاحب په باره کې نو بس دنیا چې څونه تعریف وکړو، تاسو یې په خپله څونه تعریف وکړو. الف خان صاحب چې راغلو هغه څونه ووې، نو بس دا کافي وه د هغه دپاره. دا تعریف یې تاسو صرف نورې نرسانې نورې یاره د هاسپټل کې چې ګرځې نو بس زه خو چې د ایمرجنسي انچارج یم ایز ا سوپروایزر ډیوټي کوم. نو چې کوم ځای کې ودرېږم 2 کسان ولاړ وي، نو ما ته وایي یاره ډېر ښه سړی و. نو چې بد ونه ویله او هغوی وایي موږ ټرانسفر کوم. ودې نه سر تاسو ټرانسفر مه کوئ که نه، تاسو خو انډر پروسس یې لګیا، دونه پروسسونه هم شروع کړي دي، لګیا وې څه کوئ، دا خو کمپلیټ کړئ. خو بس هغوی هغه خبره نه چې زما رزق پوره شو بس اوس زه ځم. او که زه پاتې شم خلک به وایي چې د ده پلانې ایم پی او یا پلانې مشر یا پلانې مشر نو په اپروچ پاتې شو، شپارس پاتې شو. نو هغوی نه به زه عزت کې ځم، بس چې عزت کې لاړو خدای پاک دې ټول عمر په عزت کې ساتي هر ځای کې چې شپارسونه یې خو نه منل. شپارسونه خو لکه بس خلکو مسلې خلکو نه کې شپارس ضرورت پاتې نه و. یاره ایمرجنسي کې خو بس ته منیټر ځای په ځای چې تاسو وګورئ که نه سم وګورئ. ټول ورځ به موږ بي پي پریټس ټیک کې سسټر تاسو وایي چې زه څه وکړم. یو په ځای بیا راته 2 لایټونه لګول چې رابغې زه به چې سهار رالم ما ته وایي باجي ایم اس بیګا د شپې 12 بجې راغلو، باجي ایم اس د شپې 2 بجې راغلو، دلته ډېر سات ناستو. نو ما به ورته یې څه کولو باجي صفیانې چک کول، لایټونه چک کول، تاسو کینولي پاس کوئ چې دا تاسو ته ښکاري او که نه ښکاري. نو یو عجیز سړی و، نو که خوب به ورغی کې ډېر خلکو به وایي په هغه صوفه کې به وده شو. او یو څه وایو د هغې کې په باره کې. آمین داسې خلک دې بیا خلک هاسپټل ته راولي او موږ له د خدای پاک توفیق راکړي چې موږ د خلکو سره نرسانې هغه ډیوټي لګي په موبایل کې بوختې وي، اکثر ډېر ګیلې د نرسانو هم راځي. په دې باره کې د ممکن نه پیدا چې ټول که نه چې نرسانو ته څه میسج ورکوي یا داسې یاره یو داسې کار دی چې هغه یو ماشوم کله خراب شي نو خلک وایي دا د مو پلانه خراب شوی دی. اکثر داسې خلک وایي دا د مو پلانه لوپر شوی دی. نو چې کله ستا مو پلار او ستا د هغه ځای مشر ښي که نه نو هېڅوک هم نه خرابېږي. نو موږ هاسپټل کې خو موږ ودین سیکرټ خلکو ته وروره ودرېږه، پورې ودرېږه، چاچا ودرېږه. موږ دې په وجه باندې سپیشلي ما به خپل رول ادا کوم. ما به یس نه چې د ایم اس له څوک لاړ شي ورته کښېني چې ستا هسپتال کې نرسانې داسې دي یا ستا سټاف کې دا ټیکنیشنز داسې دي، ستا سټاف کې دا کویک سروس نه ورکېږي. ما به جینکو ته ودین سیکنډ کوئ. سړی ډېر شریف سړی دی چې چېرته پې دغه ونی شي، خو چې د شپې پته نشته چې څه چلو شو. حق خبره چې موږ وایو چې دلته عزت ورکړو نو حق نه خفه شو پرې موږ ډېر پرې خفه یو، د زړه نه پرې خفه وو.